پښتانه اول کار کوي او بیا وروسته سوچ کوي. دویم صفت د پښتنو دا ده چې دا جذباتیان دي، یا دې ولا لږ مذهبي ټچ ورکړه نو بیا دا پښتانه دا نه ګوري چې دا زه روا کوم او که ناروا کوم. زه نه وفاقي حکومت پیژنم، نه زه سوی ګیس والا پیژنم او نه واقعي والا پیژنم او نه مې احتجاج سره څه کار شته. ما البته دا سهولتونه راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم عبدالله جان صابر. په درمنو نن ویلا کې تاسو ته د پښتون قام یو څو صفتونه بیانوم. پښتنو کې یو صفت دا ده چې پښتانه اول کار کوي او بیا وروسته سوچ کوي. دویم صفت د پښتنو دا ده چې دا جذباتیان دي او په دغه جذباتي وخت کې چې کله د دوی د جذبات په پیک وي نو د دوی نه ته هر قسمه کار اخیستی شي. دریم صفت د پښتنو دا دی چې څوک دوی سره نیکي کوي یا نیکي وکړي، یعنی د دوی محسن چې څوک نو د دوی دشمن وي. څلورم صفت د پښتنو دا دی چې که تا دوی ته ووایي چې ته بهادر یې یا دې ولا لږ مذهبي ټچ ورکړه نو بیا دا پښتانه دا نه ګوري چې دا زه روا کوم او که ناروا کوم. د دغې مثالونه په ماضی کې هم شته او په موجوده وخت کې هم شته. بل صفت د پښتنو دا دی چې که تا دوی ته ووایي چې ته میلمه دوست دی نو ماښام به ده کره روټۍ نه وي خو تاله بیا ګډه لالۍ. بل صفت په پښتنو کې دا دی چې د دوی مشر نشته، دا هجوم دی، دا یو ځای ته راټولیږي نه. او که ته ورته ووایې چې راټول شئ، یو قوم شئ، په یوه لاره شئ، نو دوی در سره مني نه، بلکې کنزل او بد اخلاقي او دغه کې ماهر هم دي پښتانه. دا څو صفتونه ما تاسو ته بیان کړو. دغسې یو ډېر لوی سیریز دی، یو سلسله ده د پښتنو د دا قسمه صفتونو. او تاریخ ګواه دی چې د دې صفتونو د وجې پښتون قام نه ترقي کوي، نه خوشحالي دوی بیا مونده او نه مخ په بره ځي، بلکې ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دي. د دې صفتونو تعلق د پښتنو موجوده چې کوم پولیټیکل سیناریو ده یا د دوی کوم حالات دي نو د دې سره لینک کیږي. لکه د کال 2014 نه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. نو موږ چې د پښتنو ته وایو چې یار پاکستان تحریک انصاف تاسو درې ځل منتخب کو، دوی له تاسو درې ځله ووټ ورکړه، نو دوی نه لږ تپوس وکړئ چې یاره په دې 14 کالو کې تاسو موږ له څه وکړه. نو دوی دا وایي چې یاره د صوبایي حکومت څه اختیار نشته، هغه خپل سوري ټو سې خو جهالت کې دومره ډوب دي چې دوی سره اختیار نشته. چې اختیار نشته نو د 14 کالو نه د حکومت مزې ولیلی، د پروتوکول مزې ولیلی اخلي، او چې کله دوی خوارو اوس عربپتیان دي نو دا څنګه شو؟ په کار ده چې ریزاین ورکړي او راشي په کور کې کښېني. خو دغه نه کوي. تاسو ته دا وایي دا حکومتي چارواکي چې موږ سره اختیار نشته. دوی سره د کرپشن اختیار شته، په ټیکو کې د کمیشن اختیار شته، د نوکرو د خرڅولو اختیار شته، خپل بچي یورپ امریکا دغه ملکونو ته د لیږلو اختیار شته، خپل بینک بیلنس سیوا کولو اختیار شته، خپل ژوند ښه کولو اختیار شته، خپل ځان ته فایده ورکولو اختیار شته. خو چې د پښتون قام خبره شي، د دوی د ترقۍ خبره شي، د دوی د خوشحالۍ خبره شي، نو وایي موږ سره اختیار نشته. او دا چې خبره دوی څنګه وکړي نو زموږ پښتانه چونکې جذباتیان دي، دوی خو بیا شاته نه ګوري، نو دوی بیا وایي د دې ایم پی اے صاحب او د ایم این اے صاحب او د منسټر صاحب او د وزیر اعلی صاحب خبره ټیک ده، دوی څه خو اختیار نشته. که موږ ووایو چې یاره د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې دهشتګردي وه، بلکل وه، خو په هغه دور کې عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم وزیر اعلی و امیر حیدرخان هوټي هغه 9 یونیورسټۍ هم جوړې کړي، 86 کالجونه هم جوړ کړي، په سوونو خو هغه سکولونه جوړ کړي دي، ښه مواصلاتي نظام یې جوړ کړی،
ریسکیو 1122 راوسته ستوري د پښتونخوا د سټوډنټس دپاره یو نظام شروع کړی د ښه ایجوکیشن دپاره. دغه شان د دنیا کارونه دي. خیر هغې ته زه نه ځم، هغه عوامي نیشنل پارټۍ که کړي دي نو په خپلو پیسو یې نه دي کړي، د دې قوم پیسه وه او د دې قوم دپاره کول ضروري. که هغې م هغه وخت کې دا وی چې نه موږ څه خو اختیار نشته او دهشتګردي ده او هر طرف ته اور بل دی، موږ خو څه نشو کولی، نو په حقیقي معنو کې د خلکو سوچ هم جوړېده چې واقعي حالات خراب دي، دې کې به دوی څه وکړي. خو نه د هغې جذبه وه نو هغې وکړه. د موجوده حکومت دا جذبه شته نه دی چې وی کړي او چې عوامو ته ووایي چې یار دا تپوس پکار دی، هغې وایي چې دوی څه اختیار نشته. چونکې زما تعلق د تحصیلي تخبې سره دی نو زما کوشش وي چې په هره ویډیو کې زه د تخبې ذکر خامخا وکړم. نن او پرون او 13 ورځ د نورې صوبې په شان په تحصیلي تخبې کې د بجلی خلاف احتجاج شوی خلک راوتي دي او وایي موږ د وابډه په دفتر ورځو. یار د وابډه په دفتر ولې ورځې؟ د وابډه په دفتر کې خو سرکاري نوکران ناست دي. د خپل ایم پی ای او ایم این ای په اجره ولې نه ورځې؟ که تا ته ستا ایم پی ای ایم این ای وایي چې یاره دا خو وفاقي حکومت سره دی، وفاقي حکومت موږ له څه نه راکوي، نو چې نه یې درکوي نو تا دلته ناست څه دپاره یې؟ تا له چې ما دا اوټ درکړی د ایم پی ای صاحب چې د 14 کالو نه ناست دی او ماشاءالله په ټیکو کې کمیشن هم په ټیم میلاویږي، د سی این ډبلیو نه هم ښه ټیک ټاک پیسې ښه په ټیم راځي، ټول معاملات صحیح روان دي، خپل روزګارونه هم ډېر ښه شو، ماشاءالله دومره پیسه پیدا شوه چې هغه ستا د کړوسوم پوره ده. دغې دپاره تا سره اختیار هم شته او معاملات هم دي ټیک دي، هر څه اوکې دي او زما ته نه بجلي شته او نه ګیس شته. که د هسپتال سهولت راځي نو هغه هم رانه په اوږه کې بل خوا یې وړئ. تاسو دا سوچ ولې نه په ځای کېږي؟ همدغه ایم پی ای او ایم این ای به تاسو ته وایي چې هلکه دی هلک دا خبرې کړي دي او ده پسې کنځل شروع کوي، نو بس بیا شاته نه ګورئ جذباتیان خو دا نه ګورئ چې یاره دې کس دا خبرې کړي دي یا دا د اواز اوچتئ د دې مقصد څه دی؟ ولې اواز اوچتئ؟ که زه ذاتي خبره د ځان وکړم نو الحمدلله ما ته یو سیکنډ اے سی نه بندېږي، ما ته بجلي شته دی، ګیس سهولت شته، سیسټم اوکې دی. زه اجتماعي خبره کوم او په اجتماعي خبره دا قوم نه پوهېږي. ګوره دا پولیټیکل خلک خاص کر دا ستاسو موجوده ایم پی ایز ایم این ایز دا تاسو ته دروغ وایي، تاسو دوکه کوي چې دوی دا وایي چې ټول اختیار د فوج سره دی. نو بیا په کار دا راځي چې په شریکه دا فوج سپورټ کو، فوج ته ووایو چې موږ له دا مسئلې حل کا. دوی کرسۍ هم نه پرېږدي او اخره کې تاسو په دې باندې ولګئ و اختیار د فوج سره دی، نو بیا تاسو په فوج ورشئ نو هلته موال وخورئ. تاسو به کله په خبره پوهېږئ؟ تاسو ولې د خپل ځان د خیر سوچ نه کوئ، د خپل فیملی د خیر سوچ نه کوئ، د خپل قوم د خیر سوچ نه کوئ؟ دې خلکو تاسو دوکه کړي یې. تاسو ته پته نه لګي زموږ د نظر وړاندې څیزونه دي او ټول ریکارډ. په دې خوشحاله یم چې د کرپشن څومره ریکارډ دی نو هغه متعلقه ادارو ته الحمدلله حواله شوی دی. یو ټایم را روان دی چې په هغې کې به همدا ایم پی ایز، دا ایم این ایز، دا وزرا دا رانیولې کېږي. به تاسو ووینئ ستاسو د وړاندې به. خو زه تاسو ته دا وایم چې دوی تاسو په کوم څیز ورچئ، ته هغې ته دا وایئ چې زه دې طرف ته نه ځم، ما هوټ تاله درکړی، زما دیرې ته خو ته راغلی چې هوټ را، ته زما ایم پی ای، ته زما ایم این ای. زه نه وفاقي حکومت پیژنم، نه زه سوی ګیس والا پیژنم او نه وابډې والا پیژنم او نه مې احتجاج څه کار شته. ما له به ته دا سهولتونه راکړې. دا تپوس تاسو ولې نه کوئ؟ تاسو ولې په دې خبرو نه پوهېږئ؟ لږ په سړو دماغو دا سوچ ولې نه کوئ؟ دا خلک تاسو دوکه کوي، بیا هم دوکه کوي. زه تاسو ته قسمیه دا خبره کوم چې د پاکستان تحریک انصاف حالانکه زما ورسره دښمني نشته، زما د پی ټي آی په موجوده منسټرانو کې ټولو سره ښه تعلق دی، ښه ناسته پاسته ده. زه تاسو ته وایم چې دا خلک تاسو دوکه کوي او تاسو دوکه کیږئ. دوی چې کله ځان له کیني ځان له، نو دوی وایي چې پښتانه په ترقۍ څه کوي او هغې ته د ترقۍ یو څیز کوي نه، خو هغې ته دا وایه چې موږ عمران خان له جدوجهد کوو. بس دوی بیا وایي چې وروره موږ ته یو څیز هم نه دی په کار. او بیا دویمه خبره ورته دا کوه چې د اختیار د فوج دی ګینې موږ خو دله کار کوو.
نو چې دغه خبره وشي نو اختیار د فوج دی نو بس بیا په فوج پسې کنځل شي نو هلته هم تاسو وخي په خپله خو جیل ته نه ځي نو لږ د سوچ نه کار واخلئ لږ د خپل ایم پی ای مینه نه تپوس وکړئ چې ما اوټ درکړی دی د اوټ په بدل کې تا څه راکړه او که نه کوئ او دغسې په غلطو پلطو روان یې او څوک درته نصیحت کوي هغه ته کنځل کوئ او څوک ستاسو محسن یې هغه درته بد ښکاري نو بیا د دې نه هم بدو ورځو ته تیار شئ خپل رویه چینج کوي خپل سوچ چینج کوي ځکه الله تعالی په خپله فرمایي په قرآن کې چې کم قوم خپل حالت نه بدلی نو زه د هغې حالت هېڅکله نه بدلو چېرته چې حاد اوسئ د الله په امان